بله یو خور د رشتې په باره کې تپوس کوي، غالبا د بلې زنانه په باره کې تپوس کوي چې رشتې لپاره وظیفې یې ډېرې کړي دي، خو بعضې مولیانو صاحبان ورته وایي چې تا له چا مخه بنده کړې ده، چا جادو کړی دی، سحر یې کړی دی او د هغې په وجه ستا مخه بنده ده. دا کوم مولیان صاحبان چې درته دا وایي چې ستا مخه بنده شوې ده ځکه دې رشته نه کېږي، نو دغه د مولا په جامه کې غټ ډاکوان دي، دا دوکه‌باز دي چې دوی درته ووایي چې تا له چا مخه بنده کړې ده، نو پتا یې ناوخته که ودې یری او غلی شان به درته ووایي که دغه مخه بندولو دا جادو او سحر او کوډې ختمې دونه پیسې راوړه دله بیا زه ختم کم. دا دروغ وایي، دا بې ایمانه دي. ستا زما مسلې حل کول نه بلکې خپل جیب د پیسو نه ډکول مقصد دی. نو داسې خلکو په خولې باندې باور مه کوئ. په مخ د ځمکه د الله تعالی نه غیر د چا نصیب چاتم نه دی معلوم. نو د کمې خور چې رشتې نه کېږي نو د دې رشتو دپاره الله تعالی یو وخت مقرر کړی دی، په هغه وخت کې به رشته کېږي، هغه وخت نه مخکې که ځان زر ټوټې کې رشته به نه کېږي. نو خپل د رشتې چې کوم میاد او موده الله تعالی مقرر کړی د هغې ته انتظار وکړه. مولیانو پسې، جادوګرو، کوډګرو، سحر والا پسې مه ګرځه او د دغې خلکو په خبرو باندې باور مه کوه. دا مولیان لفظ زه استعمالوم خو دوی دې خفه نه شي، دغه خلک مولیان نه دي، هسې د عالمانو جامع اچولې ده. دغه خلکو پسې مه ګرځئ. تاسو له الله پاک نصیب کې رشته لیکلي وي نو چې کله خپله نیټه پوره شي کومه چې الله مقرر کړې ده نو بیا به نه درنګي نه به ساتي، هېڅ به هم ني هغه رشته به دې کېږي. او که رشته نه مقرر شوې نو دا خلک د نه هسې پیسې اخلي که تا له ډېر جادو، سحر او کوډ او تعویذونه او وظیفې وکړي کار به دې نه کېږي، ځکه چې بیا هم الله تعالی نه ده لیکلی. نو چې خدای پاک یې نه کوي نو پیر بابا به یې څه کي، تاسو دې پسې مه ګرځئ. ها البته یو وظیفه درته ښیم او هغه بې پیسو ده، زما وظیفې بې پیسو وي او د دې د وجې کار هم پې زر کېږي. لالچ پکې نشته. وظیفه دا ده بهترینه د سحر د مانځه نه وروستو یو ځل سورت رحمان تلاوت کوئ، انشاءالله تعالی ستاسو بهترین او ستاسو د خوښې ښکلې رشتې به وشي او د سورت رحمان په برکت چې د کومه رشته وشوه نو هغې کې به بیا خفګان نه راځي، هغه رشته به کنډه مني، نیمګړې بنیه به پوره تر د قیامته پورې رشته به رشته وي. سورت رحمان د سار مونځ نه پس تلاوت کوئ او چا پسې ګرځئ مه د رشتو لپاره. بعضې خلک یې هغه د عزت غله وي، بعضې د پیسو غله وي، د پیسو لالچ کوي. نو دغه خلکو پسې مه ګرځئ، د الله تعالی نه غواړئ، په وظیفو باندې وغواړئ، الله پاک به ستاسو ټولې مسلې حل کړي.